او پلار نافرمانی به نه کوئ. ای ځوانانو او هلکانو تاسو ته وایم پلاران بوډاګان شي کمزوري شي ځوانانو هلکانو تاسو د خپل پلار د مور ډېر خدمتونه وکړئ. که جنت غواړئ او جنت تمه کوئ د مور او د پلار خدمت وکړئ جنت ته الله هم داخل کړي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي الجنت تحت اقدام الامهات. جنت چې دی د میندو د قدمونو د لاندې دی. د میندو د قدمونو د لاندې جنت دی. ای دوستانو مور دې ناجوړه شوه زر یې غېږ کې راوچته کا. پلار دې ناجوړه شوه زر یې هسپتال ته ورسوه. د پلار جامه دې خرابه ده زر وله جامه واخله. د مور څه کیړۍ دې خرابې دي زر کیړۍ وله واخله. د مور دوپټه دې خرابه ده لکه څنګه چې خپلې ښځې له لوپټه راوړي او خپله ښځه پې ښایسته کوي ځان ته. دې مور خدمت صحیح طریقې سره وکړه. مور درته خبره وکړه ډېر په عزت یې واوره. پلار درته خبره وکړه ډېر په عزت یې واوره. صحابي راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله نبی نیکي د چا څه وکړم؟ وایي امکا. بیا ورته وایي د چا څه وکړم؟ وایي امکا. بیا ورته وایي د چا څه نیکي وایي امکا. نیکي د چا څه وکړم؟ وایي د مور سره د مور سره د مور سره. په څلورم ځل ورته وایي د چا څه نیکي وکړم؟ وایي اباکا د پلار سره نیکي وکړه. ای دوستانو دویمه ګناه په ګناهونو کې دا ده چې سړی د مور او د پلار نافرمانی کوي. زمونږ په ذهنونو کې ډېر محبوب چیز کم چیز دی؟ موبایل. موبایل ژوندی الله لري موږ سره نور چیزونو ته وزګاري ګونه چې موبایل هم لاس کې نیولی که مور مري خیر دی مړه دي شي که پلار مري مړلی شي دا دی که نقصان خلکو د کور کې رسېږي ودې رسېږي خو چې زما موبایل د لاس نه ونه غورځېږي. د مور خدمت نه پیژنو د پلار خدمت نه پیژنو د مشر خدمت نه پیژنو ولې موږ موبایل راغستی. دوستانو عرض دا دی د مور او د پلار نافرمانی دا دویم نمبر ګناه ده. دینه به ځان بچ کوئ.